मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यो मसला दा कि उमूमन द अख्तर पे मौक़ो बांधी दा मसला मखी te राज़ी او मलगिरी ډېر زیات تپوس کوي। هغه دا ده چې زه کله نوي پیسې راخلم د بینک نه یا د کرنسۍ والا نه، نو هغه مالا 1000 روپۍ په 1200 راکوي یا په 1300 راکوي یا په هر څه چې راکوي، لیکن د هغې پسې د 1000 روپو پسې زه اضافي پیسې ورکوم. نو آیا د اضافي پیسې ورکول دا جایز دی که ناجایز دی؟ نو دا خبره یاد لرئ، د دې پیسو پسې دا کومې چې مالا نوي پیسې راکوي، چک راکوي دا نوي پیسې، نو دا نوي پیسې د دې پسې چې کومې زه پیسې ورکوم 100 روپۍ دي، 200 روپۍ دي، د یو چک په اعتبار سره، د یو دا کوم بنډل چې د دې په اعتبار سره، نو زه چې کومې اضافي پیسې ورکوم نو دا د سود په زمره کې راځي، دا سود دی او دا ناجایز دی، حرام دی. لہذا د دې خبرو نه ځان وساتو. ها که دغه پیسې برابر میلاویږي، مثلا د 1000 روپو 1000 او د 1200 روپو 1200 او 2000 روپو 2000، یعنی په هغې پسې اضافي پیسې نه راځي، نو بیا ټیک ته دغه صورت بیا جایز دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.